من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض صدق الله العظيم. محترم سامعين دا سورة البقرة شپږ اویایم نمبر آیت. الہ العالمین فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، او هر کله چې ملاقاتو کی هغه کسان سره چې مؤمنان دي، قالوا وایدا منافقان آمنا مونږم تصدیق کړي. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، او چې کله په خلوت کې شي بعضی له دوی نه بعضو ته، قالوا نو وای مشران د دوی، اتحدثونهم آیا تاسې خبروي دوی بما فتح الله علیکم، په هغه علم چې پرانسته باری تعالی په تاسو باندې، لیحاجوکم دې دپاره چې جګړه وکړي دوی له تاسو سره، به په هغې عند ربکم ستاسې د رب په حضور کې. افلا تعقلون، آیا به ستاسې عقل نه لرئ؟ اولا یعلمون، آیا علم نه لري دوی؟ یعنې علم لري، دې ته استفهام انکاري وایي. ان الله چې بېشک باری تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه یسرون چې پټوي دوی، وما او په هغه څه یعلنون چې ښکاره کوي دوی. دا لفظي ترجمه د دغه آیتونو وه. مخکې آیتونو کې دا بحث و چې دغه یهودو په تورات کې تحریف و، کلام د باری تعالی تغییر کړ، چې بعضو تفاسیرو دا خبرم لیکلی وه چې په هغې کې د رسول الله مبارک اوصاف دوی بدلول. نبی علیہ السلام به یو صفت او دوی به هغه صفت پټ کړ، بل صفت به ورته ښکاره کړ، د ځان نه به هغه صفت جوړ کړ، او دوی ته ښه معلومات هم وو. او په دغه آیت مبارک کې د دوی بل قباحت باری تعالی بیانوي، هغه دا چې کله به د مؤمنانو سره دوی ملاقات وکړو، نو مؤمنانو ته به هم هغه څه ویل چې د دوی په تورات کې موجود و. دا یې څه دپاره؟ دې دپاره چې د مؤمنانو وړاندې دوی خپل دا ظاهر کړي چې یاره مونږ څه کوو، ایمان هم راوړی، ایمان مو یعنې مونږ تصدیق کړی دی د رسول الله مبارک په ذات. نو دا هغه منافقت د دوی و چې دوی به د مؤمنانو وړاندې څه کولو، د تورات کې چې کم اوصاف د رسول الله مبارک هغه به ورته بیانول، او یا دغه د قرآن عظیم الشان باره کې چې په تورات کې کم اوصاف کم خبرې باری تعالی نازلې کړې وي او کړې وي، هغه به دوی ته بیانول. دا منافقانو دغه وتیره او دا عمل. خامخا یو سړی چې مخالف وي او مخالف ستا په حق کې خبره کوي، نو د هغې مشران به خامخا دته سپک بدرد به نه وایي، ته دا څه کوې، تا خو خپل ټول خبرې ورته افشا کړي. نو دغه یهودیانو کې چې کوم منافقانو دوی به د مؤمنانو وړاندې نو اوصاف د رسول الله مبارک بیانول چې داسې داسې صفت والا نبي دی. نو چې کله به دوی خپل مشرانو ته راغلل، نو دوی به ورته څه ویل؟ اتخبرون محمدا واصحابه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر دا تحدثونهم، آیا وایي تاسې خبر د رسول الله مبارک باره کې ورکوئ او د هغې د اصحابو باره کې؟ په تورات کې خو دا ټول موجود و، تاسو دې باره کې خبر ورکوئ چې الله رب العزت په تاسو باندې کم علم پرانستی دی. هغه علم څه شی و؟ د تورات علم.
په تورات کې زما استاد آقا او د قرآن او د اصحابو د رسول الله مبارک اوصاف موجود وو چې کله به دوی سره ملاقات کولو نو څه به یې وکړه، هغه به یې ورته بیان کړل. نو هغوی به ورته ویل چې لیحاجوکم، دې دپاره چې دوی جګړه وکړي له تاسو سره. خامخا صحابه ورته ودرېدل چې یار ستاسو د خولې نه دا صفت مونږ اورو، د رسول الله مبارک صفت ستاسو د خولې نه اورو، تاسو ولې په ایمان نه راغلئ؟ لکه څرنګه چې په تفسیر قرطبي کې د دې لاندې داسې لیکي چې ان الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين، یو سړی د يهوديانو نه چې کله ملاقات د مسلمانانو سره وکړي فيقول له، هغه به ورته ویل دی يهودي به دی مسلمان ته ویل تمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم، منګولې ولګوئ تاسې په دین د رسول الله مبارک، کلک ونیسئ، مضبوطي ونیسئ، فانه نبي حقا، ځکه چې رسول الله مبارک حق نبی دی. دا وګوره د دې د خولې نه اقرار، دا وجه څه وه چې په تورات کې د رسول الله مبارک اوصاف موجود وکړه. نو د دې مشرانو به دې ته ویل چې تاسو دا کار مه کوئ چې د رب په حضور کې بیا به دوی تاسو سره جګړه کوي. واقعي چې جګړه خو به خامخا کوي، ولې چې دوی ته ښه پته ده دوی غوښتل څه. درېیمه سپاره کې باري تعالی فرمایي ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونکم، یوه ډله د اهل کتابو دا خوښوي چې تاسو ګمراه کړي، خو لیکن باري تعالی فرمایي دا خپله ګمراه کېږي او علم هم نه لري په ګمراهۍ. دوی دا سوچ کوي چې یاره موږ به څه وکړو، موږ به دغه مؤمنان دا ګمراه کړو، خو لیکن په دې باندې دوی خپله ګمراه کېږي. الله بیا فرمایي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون، اے اهل کتاب تاسو ولې کفر کوئ په آیتونو د باري تعالی او تاسو ښه پوهېږئ، تاسو ګواه یې په دې باندې چې دا حق دی. بیا فرمایي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، اے اهل کتاب تاسو ولې ګډوډوئ حق لاره، یعنی حق ختم کوي باطل، باطل ختم کوي د هغې په ځای حق، تاسو ولې داسې کار کوئ وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ. الى دين بعد فرمي وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مقصد دا چې دوی به ویل چې یاره تاسو ایمان راوړئ د هغه چا په شان چې په هغې قرآن نازل شوی، یعنې سهار تاسو هغې سره یو ځای کېږئ. مراد دا دی چې خپل د ایمان د اظهار دپاره، خو چې کله آخري شي بېرته تاسو کفر طرف ته راځئ. د دې په دې کې مقصد دا تفاسیر لیکي چې یاره موږ به داخلېږو او بیا به ترې راوځو، دا خلک مو وایي چې یار کېدای شي د هغوی دین خراب وي چې دوی لاړ شي او بېرته واپس راشي. خو لیکن مؤمنان چې هغه صحابه اکرام کلک مضبوط چې هغوی د رسول الله مبارک په ذات باندې نه خپل پلار او نه خپل رور او نه خپل تره خپل خپلوانو ته نه دي کتلي، پاتې شوه دغه منافقینو دې حربو ته به یې چېرته کتل. الله رب العزت فرمایي اولا یعلمون، دا چې دا پټ پټ کارونه کوي آیا دوی نه پوهېږي؟ یعنی پوهېږي ښه ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، باري تعالی پوهېږي په هغه څه باندې چې دوی پټوي او په هغه څه باندې چې دوی ښکاره کوي. څه به یې پټول؟ د رسول الله مبارک اوصاف. څه به یې ښکاره کول؟ خپل منافقت یې ښکاره کول. خو باري تعالی خو په دې باندې پوه وکړي. دغه آیت تشریح. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والإخلاص.